السلام علیکم. چې ته تاسو خپلو کورو کې واړه ماشومان غولولی دي، څه هغه جوړ یا یوه شي پسې رنډ شي، ته ورته وایې څه نه زمانه جوړه ما زه ته سبا سایکل راوړم، جوړه ما زه ته سبا پنسل راوړم، جوړه ما زه ته سبا لوځکه راوړم. داسې شیان اکثر مو کورو کې واړه ماشومانو ته مو یایو. سبا شي بیا هغه ماشوم بیا جوړي څه ته خو ماته هغه شی نه راوړله. مطلب دا دی څه یو مشر هغه خپل بچي سره هغه توجه هټاو کولو دپاره یو درویغ وایي څه توجه هټاو شي وقتي طور باندې درویغ ورسره کوي. سیم انداسې مو ضلع کور مې کوم عوام دی، ضلع کور مې کوم مشران دي، هغه سره هم ریاست انده قطار اخیستی دی. 12 اکتوبر نه وخوا تا د یوه میاشته کېږي تقریبا لږ مضرب شروع شوی دی په روډ باندې. بار به یې ورته ویله روډ کلوو. اول یې په کوهاټ امن معاهده څه هغه کې شنه باغونه ورته ښیلي وو، څه که دا وشي تاسې به یوې ګنټې کې به روډ کلو شي، تاسې به په مین روډ امدرب کوئ، تاسې به دا کوئ، تاسې به هغه کوئ. څه کله 1 جنوري باندې هغې نه دستخطونه وشول، هغه نه بعد هېڅ یې نه وشول، نه روډ کلو شو، نه هغه څه یې ورته ښیلي وو نه هغه وشوله. لږ څه مخکې راغللو نو هغه نه بعد ریاست په کوهاټ امن معاهدې باندې ویله مو عمل درآمد کوو. نو هغه کې بیا 2-3 شیکونه داسې چې هغه سره د ریاست ریپوټیشن ښه کېدلو یا هغه سره د مو عسکري قیادت کوم ریپوټیشن دی هغه ورڅخه ښه کېدلو. هغه یې راوخیستله، چاښ یې هغه 12 باندې و، چاښ یې هغه 8 باندې و، هغه یې اول امپلیمنټ کړ. لکه هغه کې ټولو کې اول کار وشو د مرچو مسماری. دې سره د ریاست خاص کر د عسکري قیادت ورسره پولیس یا نور کوم ذمه دار دي هغوی ریپوټیشن ورڅخه کېدلو. اول کار څه کوم دی کور مې کې انده وشو څه مرچې مسمار شوې. دویم یعنی 12 شیکونه دي، هغه کې 8 شیکونه یا 10 شیکونه د عوام مفادات کې دي، 2-3 شیکونه داسې دي چې هغه د مو عسکري قیادت یا د مو به ریاست نه وایي چې هغه مفادو کې دي، فرض که هغه سره هغه ویلیو بلنده کېږي او ریپوټیشن یې ورڅخه کېږي. هغه شیان چې کوم دي هغوی باندې اول امدارم مرچو مسماری ورسته اوسې راغلله، اسلحې ټولوله، ډي ویپنایزیشن. تاسې ولیدلو چې 2 پیرې مختلفو ځایونه اسلحه ټوله کړه، او دریم ځل د بیا ورته یایي چې اسلحه به دنه ټولوو. سوال دا دی چې د بکي کوم شیکونه دي چې هغه سره د عوام مفادات وابسته دي هغه باندې ولې عمل نه کېږي. د بکي کوم شیکونه دي روډ والا دی، دین علاوه علاقې کې امن راوستلی دی، دین علاوه چوک څوپیزا خرپوي هغه په خلاف کرک ډاون کولی دی، دا ویلې ورسته شوله. آیا امن کې دغو شیکونو رول نشته؟ او که نشته بیا به کې لیکلي ویلي دي. اوس هم لکه مشرانو ته دا هغه کوي چې مو باندې پاسه طرفه زور دی چې تاسې دا اسلحه جمع کوئ. نو دوی ته داسې ویلې نه یي چې تاسې نه پاسه طرفه زور دی چې اسلحه جمع کوئ یا مرچې ړانګې کوئ. د روډ خبره ویلې نه کوئ، د امن خبره ورته ویلې نه کوئ. پاسه سړی زور دی پکار دی، اول دا امن پکار دی لکې کې راشي، او دا نه دی چې امن وشي خامخا اسلحې سره تړلی دی، روډ دی. خو هغه منځ کې بیا نورې معاهدې وشولې، بګن والا او علیزایو دغو منځ کې وشو. په 29 مارچ باندې دا معاهده شوي دی، 7 میاشتو دپاره دی که 8 میاشتو دپاره دی، تقریبا هغه یا 5 میاشتې پوره شولې. بیا ورسره راشي نورو هغه کې اوس هغه کوم مین ځایونه او چې هغه کې به هغه کېدله جنګونه کېدله، هغوی والا معاهدات ښې طریقې سره وشول. صرف یوه معاهده پاتې دی صدې او ترمنځ کې، هغه اوسه پورې نه کېږي. یعنی 29 مارچ نه وخوا دغه مسلسل معاهدې شروع دي، 5 میاشتې پوره شو، 5 میاشتو کې دا 5-6 معاهدې وشوې، دا ویلې نه کېږي. آیا صرف دا شی دی چې کوم 29 مارچ باندې بګن معاهده وشوه هغه ټیم په راشي هغه نه بعد به دا معاهده کېږي؟ نه. نو اوسه پورې کوم ذمه دار دي هغه دلته مشرانو سره عوام سره په زرهاو دربیغې دوی سره ویلي دي، په زرهاو داسې خبرې ورته کړي دي چې هغه ورسته یې وایه نه د رښتیا شي. دا اول زه جرګو کې چې دوی سره کښېنې ته بیا یې څه ماشه دا خو علاقې کې ټول ټیک ټاک امن دی، دا خو ډېر مخلص دي، دا خو بس پشوه نن درته وایي چې داسې دی سبا ته بس هر څه کلیر وي، سبا راشي په کلونه د اوسې تېر شي، هېڅ دی ونه شي. چې څه منده مخکې کوم چیف سیکرټري راغلی او جي او سي راغلی او نور هغه دي هغوی مختلفې خبرې وکړي.
چیف سیکرټري که تقریر تاسې وکړئ مو په پیج باندې اپلوډ یاد دی اوسیات تاسې لیدلی شو هغه کې هغه د ترقیاتي منصوبو ډېر لوی فهرست جاري کړی و خو دی ویلي و چې مو بس یوې هفتې کې به نه یا عیده پورې به دا کوم چک پوسټونه جوړ شو چې هغه باندې عربونو پیسې ولګېدلې دغې به ډیپلایمنټ کېږي بس روډ به چالو کېږي او نورې منصوبې و خیال چې دا به کېږي د هغه کې صرف بیا سیکرټري صاحب پوسېدل چې موږ ته دا کاډې ماډې د هغه د محرم دپاره روډونه صحیح کړه صرف هغه یو کې هغه باندې کار وشول نور اوسه پورې نه منصوبې شته نو اوسه پورې هغه کوم وعدې شي نو اوسه پورې هغه باندې عمل وشو نو اوسه پورې څه موږ ته ویلی شي و چې دا به داسې کېږي نو اوسه پورې هغه وشوله صرف هغه مشوم او مشر خبره دی چې مشوم هغه دپاره وقتي طور باندې هغه غلط کړي چې زه به ته سبا دا راوړم یو در یو سوه کې سبا اوسه بل وکړي بل څه دوې درې ورځې هغه څه کله پوره کېږي هغه خبره هغه ذهن نه بیخي وځي سیم ریاست ذمه دار سره دلته کوم مشرانو سره دي او دلته کوم خلک دی هغوی سره همدا کیم شروع کړی دی زړې خبرې ټولې کړې نقصانات وشول هغه یې ونه په ویر کړل کوهاټ معاهدې کې کوم شکونه هغه یې ونه په ویر کړل کوم نوره ځینو خلکو ګرفتارۍ و هغه یې ونه په ویر کړل هر څه یې ونه په ویر کړل اوس نوي نوي شیان دوی ته ښایي خدای دې په مو رحم وکړي ډېره مهرباني